وحدان صاحب دا مناظره په خپل ملګری ما ول تاخير اوري. وحدان صاحب کله یو سټیشن بدلای کله بل سټیشن خو د سره نه دی معلوم، کله په توسل ورځي کله په استشفاء هغه ته نه راځي، کله خزیر صاحب دا ویلي پلان کې دا ویلي هغه ته صحابه دفاع کوله دغه ټول قصې په دې وخت ټکه کړله. بیا دغه نه پس هغه اقامي خبره بار لس پیری مونږ دغه وضاحت کو صرف دجل نه کار اخلي. بیا دینه پس راځي وای کته غیر مقلد پیش کې حسیني اسلام مشران تسلیل کړ زما مشران کوم ځکه شیخ صفدر خان صفدر صاحب نه زی په زیر تایید د پاره نقل کړي ته په بخیر استدلال بنیاد دغه چې دا سره ثابت نه دا نه دا نه قران دی نه حدیث دی نه زموږ مذهب کتاب دی د تایید د پاره بشکره غیر مقلد په خلاف راوړه د بل سره پاره تایید کړو استدلال بنیاد په موږ د وابي کې غیر مقلد کې مدلتي بیا وین د حق قسمه کنيشت قسمه کې الفاظ پکې ما وو خو د ټیم باندې چې به درته وخېما بیا فیض الباری ماته چې هغه سره معتبر نه ده بیا رشیدی تر وې دا نقول ما پجبرانو خلاف چې په قران کې خبر راځي قران تم نوز بالله محفوظ نه وای دي کې بم هغه ورو چلاسی بابا چې وفات شو هغه قران کې هم غلطیاں دي هغه شیخ اشاعت والا یو کس ور باندې لیکل کړو مونږ پیج نه راغستو بیا دا خبره په تالیفات رشیدیه کې هم د مولوی صاحب یو شل کتابونه مې د علماء ته بل نور په صرف دغه مې نه پیش کړل بیا دینه پس دی راځي وای ما ته وای دی ګډوډ عبارت ټول پیش کړل مونږ چې په عبارت بری خلک ور کړی یو عبارت دلته صفائی کوو مونږ چې ټیم خلی کړی یو عبارت کې مستمد دانشتره بیا ما ته وای تا خو گزاره کوله دا نورونه گزاره حال کړ مونږ چې ما تم تاو بلال کې ډېر پرخ کارې دوه غدر نن ختم کو رک دی کو څنګه چې راغره موضوع سیس پته لګی د سیستم نه لګی درا ادینه پس وای احمد سعید صاحب وای هغه ته پیش کې مونږ د جماعت نه وستلو اے مولوی صاحب دې دې بیا د بیانو د وجه نه وسته خاص کم جهان پاک کې لیکي مولانا احمد سعید خان کو کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت التوحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا پیش کله چې ستاره مشرانو توحید شروع کو دوی موي په بخاری خو پلان کې په راویانو جره کړی دا اے پراوی جره کول جدا خبره دا واغه امام بخاری ته کنجر وای نعوذ بالله و یہ کسی کنجر نے لکھے ته پدې کې فرق نه چ کوله کنزل ورته کې سره دینه پس راځي و امام اعظم ابو حنیفه به سند کوله راو چې تر مذهب د کتاب نه راوخله په سند سره کول امام ابو حنیفه مولا ذکر ک مو مانګه انعام پدې کې درکو بیا التم د طلب الحوائج الفاظ دي طلب الحوائج موږ نه یو قائل الته د لرین الفاظ په کې رقم دی پکې وخړو بیا په اخر کې د بخاری حدیث سره زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطابت په خپل جمعات کې کوي دا ستاره خطابت زینه ده دلته الحمدلله د علماء دیوبند روحاني بچو مخ ته ناسي هغه ورته د یو حاجت د طلب د پر زنانه راغلی و ول د الله رسول کې تاسو نه عمر فاروق او بکر صدیق تر ځکه زما به خلیفہ اول باغوي نو طلب د یو سیز ما تحت الاسباب هغه کول خو شرک نه ده اکول خو جایز دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پس هغه تراشه پاکي خدا نه وکنه چې سره دعا خبره وای بل څو یو دنیوي حاجت خبره او پریز باندې ختم شوه د دینه پس اول خو ما ویل چې زمون یو روایت الحمدلله زویب نشته ټول صحیح دي او لس کتابونه په دغه راوړل دي ټیم په دغه پرېګدم تانی د یک سره یو حواله والا جل 1 صفحہ نمبر 713 کی لکھی اور فضائل و مناقب میں واقعی ضعیف احادیث لی جاتی ہے دا مولوی صاحب درواخله غنی حواله بهرحال ما علماء دیوبند پیش کوله وہ کتابونه میں پیش کړو اصل الفتاوی جل 4 صفحہ نمبر 566 کې مدغه لیکي چې نبی علیہ السلام قبر مبارک ته براشي او التبا فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول نبی علیہ السلام قبر خواته براشي شفاعت درخواست وکړي اسلام الله شفاعت وکړي دا فضایل حج دی مخکې مې د یو حواله پیش کړی وایو مولوی صاحب دی وی بیا با اور حضور کا وسیلہ پکڑے حضور وسلم سے شفاعت چاہیے کہ حضور وسلم کے ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے شفاعت چاہی جائے تو حق جل شان قبول فرماوی بیر دین پس اے بخپل سوئی اے فضائل حج والا ناظرین رسالہ صحیح روسیہ بھی درخواست کیا شیخ زکریا صاحب مولا درخواست کی اگر اس مبارک وقت میں سیاکار کسی کو یاد آئی کہ شوق نبی علیہ السلام روزی مبارک طور غلی وہ اسے گناہگار ہوتا رہا شیخ الحدیث سے وہی تو السلام علیکم یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندہلوی یستشفع بک الی ربک ورته دی وای شیخ زکریا صاحب د کاندہلوی سے بچے اگا پتا تا شفاعت درخواست کے عرض کر دے احسان ہوگا اگا تبلیغیان مستا په نسبت دي کافر دي اکابرین دیوبند څخه عبارت دین پس رازو خیر الفتاوی جستاو زما سند دے دی جلد نمبر 157 کی ان حضرت وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور میرے شفاعت پر مدد اب بھی جائز اور مستحب ہے وہ سمجھا جائز اور مستحب دی دا فتاوی دارالعلوم زکریا مفتی اعظم افریقہ فتاوی دارالعلوم زکریا صفحہ نمبر 501 500 کی لکھی
الجواب आन वसल्लम से इस्तिशफा और तसल्लुल जायज़ है और उलमाए देवबंद इसके कायल है सरी सरी इबारत अदीन बस इख्तिलाफ उम्मत और सरात मुस्तकीम तो बरीलियत पे खिलाफ चल के सब उन साटो माते दगरा को वयर तगमाता नूरन बदल करे अल्हम्दुलिल्लाह से कम से साबित ते गमनम कम साबित न रहे दाग शिरकियात वेदा तो खिलाफ यम कुल कर मादा झंडा उचत कड़ी जरा इफरात तफरीत में पाकिया दे वही पर सफर नंबर 59 बांधी और आन वसल्लम के रोजा अक़दस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पढ़ने और शफात की दरखास्त करने का मसला हमारी किताबों में लिखा है और ब्या वही उस उलमाए देवबंद उसे जायज़ बल्कि मुस्तहसन समझता है दा आपके मसालों और काहिल सफर नंबर 167 की लिखी और रोज़े अतर पर हाजिर होकर शफात ममनू नहीं वो कहाई उम्मत ने ज़ियारत नबवी के आदाब में तहरीर फरमाया है संग जमाल सवाल जत फुक़हा अना पेश को दा ज़ुब्दतुल मनासिक है बाकी बात पदी को बस दा को महफूज हुई कि नहीं कदाम महफूज नहीं सफर नंबर 250 की दे लिखी और फिर हज़रत सल्लल्लाहु के वसीले से दुआ करो शफात चाहे या रसूलल्लाह अस्अलुका शफात व अतवस्सलु बिका इलल्लाह फी अन अमूत मुस्लिमन अला मिल्लतिका व सुन्नतिका मौला शमन गंगवी खबर ख्वात बवर्षी शफात दरखास्त को कि अल्लाह रसूल हमारे पर शफात सवाल होगा जिसस्ता पदीन बांधी वफात शमा दगरंगे दा तहरीरात हदीस अमली के लिए दगरंगे मुझे कुरुश्तवी बाबा ए दर मौला हुसैन से कुरुश्तवी बाबा दुआड़ा शेख तोहिर से उस्तादान दी कि हदीस और कुरान सरद मुनक़ती के मुशरिक वर्ते हुए शेख तोहिर सब सनद खत्म को नौजुबिल्लाह दरी काले सागर सागर पादिशवेरे दा मकालात उस्मानी जिल नंबर 2 सफर नंबर 253 में किमली की अल्लामा उस्मानी दे वही और तवस्सुल या तलब दुआ और शफात को हम हरगिज़ मना नहीं करते उलमाए देवबंद दे मना न कई सिर्फ पचबिरिया नहीं कई फतावा रहीमिया सफर नंबर 155 फिर अनुसलम के वसीले से दुआ करे अपनी शफात चाहे और के ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे सिफारिश की दरखास्त करता हूँ ए दा फतावा महमूदिया द उलमाए देवबंद मोतबर किताब सफर 357 मुनीसिब तदी जिल नंबर 1 देम लिखी ए साहिब कब्र आप अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों पर हाजिर इस तरह दुआ की दरखास्त तो साबित है आम व अम्मातों के इख्तिलाफ करे माँ तो ये बताओ गैर यौला लिखे इस्लामशर तो साबित लिखे गैर यौला वो कौन सब जायज़ हुई वरन हुई खुद पाकी की तजाद संग साबित है माशुमान खबरी के अदीन पसर आजम मोनी सब चिकम आयतुन पेश कवला मोनी सब अवल मस्तास वक़ीदर इस्तिशफा शिरकिया क़ीदर ये वक़्त सबूत का दलील तरोसा पूरे पेश न को बे दोम नंबर सुमर दलील चिता पेश ल पंदगी की गैरुल्लाह द इबादत जिक्र दे खबर द नबी अलैहि सलाम तौर और शफात दरखास्त को जिक्र खुशी इशारम पर रिश्ते रे सलोरम नंबर के पर दुनियावी जन के नबी अलैहि सलाम त दुआ और शफात दरखास्त को शिरक न हो द वफात नबात रोजी मुबारक त हाजिर पोक के शफात दरखास्त को वली शिरक दे खुसूसन च नबी अलैहि सलाम तम तम जिसे हयात गणमा सलोरम नंबर पंजबिरान पखपल दग मुद्दा बांधी इस किस्म दलील अक़लिया नकली नलरी पखपल नाकिस अकल पर बुनियाद बांधी इबारत की डोडवाले कई खपल मशरान किताबों की तजादात साबिगला तो उलमाए देवबंद किताबों फुक़हाए अहनाफ कुरान अहदीस सहाबत ताबीन अवल द मुस्तहब तारीफ करा बाकी के मुन खतलु लागे न बस मुन सब अइमे मुझ दा टूल मुंग अल्हम्दुलिल्लाह पेश लला स्ता सर पे यौ बांधिन दलील पद आखिर के दर तबिया वायमा दा प्रिय शेख सफदर से दाली के लिए शेख सफदर से किताब खुद तमा दरू खुद कना वाज़ी अल्फाज की तो उलमाए देवबंद मसलक इजमाई लिखले रे उस द पे खिलाफ द यो इबारत रख ली दगर इस्तिलाल के दा खालिस द जल नकार ना खली जो सड़े पाके बांधी रिसाले लिखी तर अगर किताब रख ली दगर इबारत पर दगर किताब ताकीदे पे खिलाफ दगर इस्तिलाल के दा खालिस द जल न दे बहरहाल बिहार आजम मौली साहब मां कुरान पेश को मां हदीस मुबारक के पेश अल्लाह मां द सहाबा किराम अमल पेश को द अली रजी अल्लाह तआला और द उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला द सहाबा किराम इजमा में बाकी बांधी पेश दा कोई ताईद में पेश को अदीन पस ताबीन तब ताबीन उतरारम इमाम मालिक मुनाजर में पेश रहमहुल्लाह बिया में दागिन पस में 500 उलमाए अहनाफ आलमगीरी बेरागी सर लस फुक़हाए अहनाफ बेरदे सर उलमाए देवबंद 16 हवाला जात में पेश लला ए मौली सब स्टार कूरन पेश लला तात जमा चलेंगे यो किताब मुसल्लम यो किताब चागली के लिए खबर ख्वातरातल द शफात दरखास्त केवल दा शिरक दे ए नूर प्रेक द उलमाए देवबंद के मुसल्लम हजरत दक से पवाजी अल्फाज के वो खैसंग में जमा खुदो दा उलमाए अहनाफ ने वो खाए दक से पवाजी अल्फाज की दा मुनाजरा बखलौरी कला वसीले लजी कला वही खजीर से को साहब दिफा बगजी केवल उसक बसबा तरफा से बचर अंबिया किराम दिफा को मन कुरान मजीद पे तुर मन उस बिल्ला जरा शुरू की करना आगे मुनासिब तावील कई
ته چې بخاري په حدیث باندې کوم څه د وجه نه کې هغه منیر شاکر ستاره ګروپ لګیاو هغه په دې باندې جرح کوله و یاره په بخاري کې د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره هغه خودکشي نعوذ بالله ثابت کړه روایت بغیر تعویل نه منف دغه څه قسمه نو قران مجید کې خو لعلک باخر النفس قال الله يكونون بیا دې ته تعویل نه کې قران باندې بچ راکې نعوذ بالله یا تبتغي مرضات دا ټول لیکل په دغه څه باندې تاسو دغه انداز در انکاری حدیث اور باندې رواني الله دې درته هدایت وکړي په اخر کې درته وې مولوی صاحب قران مې درته پیش کوې مړه چل ول مکو احادیث میں درته پیش کو وے بنا صحیحین میں درته پیش کولا دریم نمبر تابعین التبع علماء دیوبند فقها یہ ټول کو پیش کوول سی یو وے منا انکار مکو عزت پرې دا خبره کوم جی چې تا چې کم حواله جات د علماو پیش کړل دا زما سره دل کا سرور دی دا استاد مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دی کې دی لیکي دی وی خبره واحد چې د بزرګانو هغه ما پیش کو ضعیف وي په اعمالو کې معتبر دی اعمال نه خبره د عقیده ده مسله دی د عقیده دی کې دی سوی خبره واحد اگر چې کسی خبر واحد اگرچہ کیسی صحیح کیوں نہ ہو اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے دا عقیدے دا پارا کافی نہ دے خبر واحد بیا لکھی ہوئی خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن علم عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے مقابلے میں خبر واحد کا پیش کرنا تو بالکل ناجائز ہے زپدی کی خبر نہ کم خود خبر صرف دا کم عمل جدا شے دے عقیدت بالکل ثابت ہی گی نا صحیح او دا خو ضعیف دی پیش کو دل لگی بیا د نور علماء اقوال پیش کے دا آنکھوں کے ٹنڈک دا استاد مشر کتاب دے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اس بات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں جبکہ وہ خبر واحد ہو مولوی صاحب کم از کم دا مشران عبارات خودی گورا لگ صبر یو منٹ دا غین باز دا خبر کوم چې دا ګوره دا استابل مشر دی دغه کتاب کې لیکي سماع الموتا کی اور حجت قول و فعل مشایخ سے نہیں ہوتی حجت چې دی هغه د اقوال او د افعال د مشایخو نه نه بلکې قول و فعل شارع علیہ السلام اور اقوال مجتهدین سے ہوگی بزرگانو ته خود خپل د مشر د کتابونو نه خبر یو منټ دی هو ګوره جی دا ګل دسته توحید د سلورم کتاب ساده مشر پیش کوم دی کې سلی کې ګوره جی بریلی مولا ته سوې وای بزرگانو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسری کا قول ہم پر واجب نہیں وہ خبر پوچھے بیا سوئی استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند ہوگی استدلال چې د قرآن نه به کې د صحیح حدیث نه ما درته ویلو ټوله مناظره دي تمامي مسلمانان واوري دا یو لفظ دی د قرآن په یو آیت کې وخی دا یو لفظ یو حدیث کې وخی دا یو لفظ د صحابي په یو قول کې وخی چې هغه دا فرمایلی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شه او هغه ته د استشفاء درخواست وکړه زما بستا په لاس باندې بیعتي زبستا غلام او نوکر يم کدا درته قرآن حدیث کې دا څه وګوره بل خبر ده ماته چې تا د شرک دغه لګولې و دعوه دې کړې و هغه ثابت نه کړ ما درته ویلو زم منکرم په درجه د قضیه حملیه صلیبه کې او بیا مې درته ویلو چې زه په طریق په دغه چې په جواب د دوام د دایمي مطلقي کې زه حکم په مطلقي عامل لګوم بیا مې ته ویلو یا په وختي مطلقي سره پای کې زما قول دا بزرګانو چې محمول موضوع ثابت نه ده استشفاء عند قبر النبي استشفاء محمول او نبی چې دا موضوع صلی الله علیه وسلم عند قبر النبي دا مقید په دې قید باندې دا محمول موضوع ثابت نه ده دا خبره مې کړې و او تر تم ثابت نه کړه او ما چې کوم په معارضه کې درته نصوص پیش کړل دا غینه خاص ثابت شو دي کې دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې اغي بارک هغه زنانه وي کچرتا نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته بیبي ته دا فرمایل کچرتا تراغلی او زنه من ابو بکر لبراشي نو اوس بزرګانو دې کې د خبره ګول مول کړ دینه دا خبره ثابت شوه چې ته په دې کتاب کې دا وې چې د اقامې سوال ته کولای شو نو زم دا خبره سوال دې خزله پکارو کنه پکار د اقامې سوال ته کولای شي دا سوال خزله قبر خواږي پکارو او دا خزې دا عقیده نه استاد شیخ عزیز الرحمن صاحب دا عقیده ده او د الله نبی قول په دې باندې دلیل هغه ورته کزر تراغله زنه ما ابو بکر لبلاړ شي زما دا مضبوط دلیل بل خبره دا زما سره پتا وازیزی دې کې دې سلی کې ګوره و انبیاء اور اولیاء کرام و شهدا و صالحین وہی بیالی کی بعد وفات کی اس طور سے استمداد درست نہیں بآخر کے لیے کہ میرے حاجت روائی کے لیے آپ عرض کریں اور میرے سفارش کریں میرے لیے دعا کریں آخر کسی لیے زوز گور دا قول نہ صرف مین پوائنٹ رہتا ہے استمداد اموات سے بلا شبہ بدعت ہے بدی طریقہ باندې او تا ګوره استمداد تا مقسم ګرځول او بیا چې د استشفاء دی ولا قسم ګرځول توسل دی ولا قسم ګرځول نو ګویا چې دا ستا اقسام په دې کې خپل رچ نو بیا دې سلی ګوره وا قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ ګوره
صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا. بس دق خبر ما کولا ما ویلو چې دا معمول موضوع ثابت نه ده. د قران نه درته مخودو، د احادیث نه درته مخودو، د صحابه کرام د اثر نه مخودو، د اقوال د علماو نه مخودو. او ته ما چې کوم احادیث پیش کړیو ګوره تا یو د بلال ابن حارث مزنی واقعات پیش کړی. ما ستا شیخ ورته ویلی ضعیف ده، ستا بل شیخ ورته د استاد ورته ویلی د دې کې یو راوی د پاغي باندې اجماع لزوب شوی ده. دا خبره مې درته کړې بیا ته یو ځای کې ما دا وی چې دغه حدیث دی متواتر دی. متواتر خو زه تا ته وایم کدا مراد ثابت کو هم یو خبره بداو کوم. ساجي زما سره آیت النبی مناظره وا پای کې چې کم حدیثو ما چې کم د مسلم شریف نه پیش کړو هغه ته چې د مفتی تقی عثماني صاحب دانګي مفتی شفیع صاحب شیخ ادریس کاندهلوی صاحب متواتر ویل ته پای باندې جرح کړو. د قانون صرف تعالی دی او دا قانون به چې صرف بزرګانو د متواتر باندې جرح نه کول دا به صرف ستاسو حدیث باندې نه په نور باندې خو تاسو جرح کوي. او بیا احمد سعید صاحب هغه را مخې تکړه وایي جی هغه سویلیو چې بزرګانو دې زمونږ د دستور مخازمون دستور دا چې حدیث نه به انکار نه کوي چې چا خو دې خو کړي مونږ وستلی او کدي سین استاد شیخ بچي شیخ سرفراز صدر سے بچي هم په دې سیس کې اخوتل دي خو پاغي ځتانه بدناو. بل خبره دا ما درته دا وی چې ستا مشر چې په بخاری باندې رد بد وی چې شیخ الاسلام دی، مناظر اسلام دی، امام اهل سنت دی او زماغه چې ورته خبرو کې وی چې دا منکر حدیث دی. نو دا اوس کوم انصاف دی؟ اوس به موږ څه وایو؟ خجی دا زما سره ګوره د نعمان الوسی صاحب نه حنفي عالم نه پیش کوم جلاء العینین دی. په دې کې سلی کې بزرګانو وای د نبی صلی الله علیه وسلم قبر تتلل او دا غینه چې توسل غوښته لم یشرع لامته دا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره نه دی مشروع کړي. دو درې حوالی به دي ولا شرع لامتي اذا كان لاحدهم حاجه ان يقصد قبر نبي صالح فيدعو لنفسه ظانا ان الدعاء عند قبره اجابه. په دې باندې صراحتا ردی کو صراحتا صاحب دې قول باندې او ولا شرع لامتي ان يتوسلوا الى الله بذات ميت اصلا او باخره کې لیکي وشفاعته. نو تاسو خو بزرګانو د شفاعت د توسل قسم منئ نو په خپل چې توسل رد شو شفاعت هم رد شو. صبر یو منټ دا لک صبر وکړه دلته ګلدستې دا ګوره دا ګلدستې توحید د استاد مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی. دا وګوره جی دا آیت رواخلی ګوره والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تعویل خطابت پکې کومنګ هر ځای کو چې کم ځای مقرازی التب سور به پکې مناوو ان شاء الله العزیز. وګوره دا ګیره د استاد شیخ کتاب دی سلی کې ګوره ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے آواز بے کو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا دقت طریقہ بس معلومات کے لیے ثابت ہے بلکہ ان کو خدا تعالی کے لیے تقرب کا ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام اور ہمارے حاجت خدا تعالی کے پاس پیش کریں. اق خبر کم چتا بیان والا اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں. لاندی سلی کی بزرگان ہے پہلے آیت کے آخر میں عما یشرکون میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے. د استاد مشر د کتاب نه خبره پیش کړه. زه شیخ سرفراز صدر صاحب منم زه د دې وجه نه منم چې دا د شیخ حسین علي صاحب شاګردو او په دې شرکیاتو باندې او په بعضې مشرکانو به رد کوو. خو دا خبره تعالی منل غواړي زه منم په کار ده چې ته یې ومنې. بله خبره دا ده حدیث نور نه وي بس خبره دا وه چې تا چې کوم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله دا آیت دی پیش کو ما درته ویلو که دا آیت عام مانی ورپسې آیت به عام مانی طالبات المقدم مثل دغه جواب رانغه بیا مې درته ویلو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا آیت به عام مانی که دا آیت عام نه مانی طالبات المقدم مثل د دې جواب نو راغله. بیا چې تا کوم د امام مالک دغه دی پیش کړ هغه باندې د ما یو سند باندې جرح وکړه دغه صحیح جواب نه دی راغله. بیا چې د بزرګانو ته چې کوم د بلال ابن حارث مزنی واقعه پیش کړ هغه کې زه د خپل د جانب سنوم ستا مشرانو پیرت کړي ستا شیخ سرفراز صدر صاحب ستا شیخ حسین علي صاحب هغه باندې رد کړل. ما اق خبر صرف را نقل کړي زبان میری ہے بات ان کی او پاد شو د شرک پتوي هغه د مشرانو نقل کړي ما یو د اشاعتی عالم نه دي نقل کړي او ما تا د استاد مشرانو عباراتو خودل چاغي دي تشرک ویل غصب داویم دا پتا ورکان اسلام د پدې کې لیکي و اما دعاء الانسان لنفسه عند القبر د نبی سلام قبر ختم عند القبر پدې کې سلی کې وای بزرګانو پدې باندې چې دی وای اذا قصده الانسان فهو من البدع ايضا واذا د بدعت نه ده الا اذا ورد به النص مگر هله چې کله په النص راغله او واذ لم يرد به النص پدې باندې خو نص نه راغله ولم تاتي به السنه نبي د حدیث نه ټکی راغله نو بزرګانو چې دا نه راغله نبی لیکي يكون تخصيص بدعه قبر خاطر تل د دې دا قسم تخصیص کول دا بدعت ته او لاندې بیا دغه خالص عند قبر النبي لیکل دي. دا بزرګانو
دا زما سره اصل الفتاوا ده په دې کې د لیکي بزرګانو چې یو سړی عقیده د شرک شو جو مشرک हो और उनके عقائد شرک हो इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है دا په دې کې هم لیکلي دي ابو بزرګانو دا یاد ساته دا فتاوا پریده په دې کې مفتی فرید صاحب لیکي مشرک پس اقتدا باطل ده کله هر مکتب فکر سره تعلق ساتي بیا په دې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دی لیکي بزرګانو ایسے شخص کو امام بنانا حرام है और نماز उसके पीछे मकरूह तहरीमी है जो مشرک हो نو بزرګانو زدا نه زستازو بشان خو نه کوم زدا ویم چې ستا کم شاګردان او ملګری او کم ملګری داسې چې هغه معتدلي چې د علماء دیوبند په لمن باندې داغ ونه لګي د دې خبرو نه دی رجوع کی چې هغه نه بدنامي علماء دیوبند نه بدنامي بسم الله الرحمن الرحیم زمون خیال دا چې وحدان صاحب په داخلي ټرن کې چرته قرآن یا حدیث نه دغه یو دلیل پیش کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک تورتل قبر مبارک ته د زیارت په وخت کې درخواست کول دا شرک دی خو تر اوسه پورې پیش نه کړله خلط مل بحث ټول د اول نه تر اخره پورې تاسو واورئ او اورئ به ان شاء الله اخره کې یو خبره وکړله وې خبره واحد که څومره هم صحیح نه وي خدا پاکیده کې نشي پیش کېده الان کې اول نمبر کې مونږ دا خبره واضح کړله چې خبره د استحباب د مولوی صاحب مونږ دعوه کړې ده د استحباب د چې دا خبره مستحب مستحسن ده ضروري نه ده دویم نمبر بعضې روایت پاک کې ما هغه پیش کړل چې هغه متواترات کې مخکې حضرت نبی صلی الله علیه وسلم مناظره کې د محدثینو نه 15 حوالې ما پاک پیش کړي دویم نمبر دی راوړو راغې ما ته دلیل به قول د شاری وي د چا اقوال بنوي نو ما اول نمبر قرآن پیش بیا مې رضان نستا په شان تفسیر ونه کو تا ته ما ویلو چې یو مفسر راوخله چې د ایت نه د استدلال کړی چېرې د قبر خواته ورتلل شفاعت درخواست کول لا شرک دی تا روانه غستو د خپل ذهني اختراع دی وکړله د خوارجو په شانتي دویم نمبر اقوال خود تر علی د اول نه تر اخره پورې د ټول اقوال پیش کړل ما الحمدلله قرآن احادیث فقها علماء دیوبند ما ټول پیش کړل الحمدلله زه اکابرم منم فقها منم قرآن حدیث منم دریم نمبر ما ته وی یو قول پیش کا چې باقي دی چې قور لورشه ما قرآن حدیث کو پیش کړله کستانه ير شوی در امام مالک رحم الله مناظره می پیش کړله ورته ول واستشفع به يشفعه الله پر رسول الله قبر ته ورشه شفاعت درخواست وکړه طالب د الله نه سفارش وکي به د علماء دیوبند دا ټول فقها ما پیش کړله چې هغه قبر ته بیا ورشه شفاعت درخواست په دې الفاظ سره وکي او چې وسترنه هغه نا اورې ز څه وکما توجه نه کړي سره دریم نمبر پر دین پس راغې هغه ویره بخاری کې دا او ازاروی صبرتل چې خامد هغه کې دا نشته چې ته زما اقامه صحیح کوي کې داري چې ورسره شفاعت درخواست وکړه د رسول الله سم په وسیله سره دعا وکړه ټول مطلبونه کې دي شي په زور د یو لوی ولی الله د یو معتبر عالم د قول غلط مطلب ته ولي اخلي او د بخاری شریف په حواله سره مونږ ویلا چې هغه یو دنیوي حاجت د پاره راغلی و ورته ویل زمانه روسته خلیفہ داده د تراشه دوړو کې تضاد نشته او ستا مسله مشرانم دا ویلي کاملین کې روح کا عالم عنصری میں کې دی وی خلاصه ایسے خرقیات معجزات و کرامات سے حجت پڑھنا صحیح نہیں ایسے واقعات پیش کرنا اپنی کم فہمی کی دلیل ہے دا جل 176 نه دا یک ستا مشر وای دا ضروري سره مولا ولون دغه قسم واقعات د دینه پس د وشاب عبد الله صاحب لیکل استمداد د اموات نو استمداد کې زمونږ باس نشته مونږ غدلته استمداد نه مدد غوښتل نه دي د الله نه مدد غوښتل دي رسول الله توسل فعلی په ژوند کې تم قائل وي شپږم نمبر راغی بیان الحارث المزنی رضی الله تعالی عنہ حدیث ضعیف دی اول خو ما د سند په یو راوی باندې باسو کو بخاری نه می خو دلته موجود دي بیا دا غینه پس ته په دې باندې رزو حکم لګي داستا سینزوری دا دویم نمبر دک حدیث دا ګور البدايه جل 458 میں وخت ما پیشلو دی وای چې بسناد صحیح په سند صحیح سره فتح الباری لکی ورواه ابن ابي شيبه باسناد صحیح په صحیح سند سره نبی حواله نه صرف تا حدیث ته صحیح پوهه زم چې تصحیح کړی دا وفاء الوفاء جل 427 دغه رنګ شفاء السقام 300 لس محدثین په داسې کې ز پیش کولم چې چاغوي وي صحیح دي لہذا پزور یو حدیث مزویب کو که زویب شیم مولوی صاحب ته تمویلا محدثین په دې متفق دي چې په استحباب اگر زویب حدیثونو ثابت دي اگر چې ما صحیح پیش دا مثلا دا یو واخلا کتاب الاسکار حدیث په نمبر 6 کې لیکي وذالک علامه سب جماعت من العلم في جواز إيراد الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمواعظ والإرشاد وعامة الأذكار وعدد في هذا الباب فذكر دا مې نه دی ویلی چې اول ځل مې ویله بالکل مې اول ځل ویله
بالکل مې اول ځل دغه سي تقریبا د ندای حق والم بشله لزم محدثین نز دغه خوده شمه د دینه پس راځو وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفا مولزب ما نعبدهم الت التسریم موجود دی به عبادت کوو د خپل معبودانو د سره پاره ویل چې الله تم نږدې کی ما در تلاول په داوه کې واضح کړه چې غیر الله عبادت چې په ست طریقې سره په کومه درجه کې دا بو شرک ګړو البته کې ژوندۍ بزرګ تر شغې ته مال لپاره د دعا درخواست وکړه الله تعالی ته دعا دا خو تم کې کنه خپل بزرګانو ترازي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتل هغه پیش کول هغه وست بیر امام مالک رحم الله په سند کې ما باسو نو باقي د اعتراض نه کړه کې اعتراض وسم کولای شوی ک ان شاء الله زبدي ذکر ته جواب درکو بیا په اخره کې وای په مشرک پس مونږ مکروه تحریمي د ډیر هغه په اصل فتاو باندې هم دروغ ویلا چې هغه چې مشرک پس اصل فتاو ولا دغه سره جهالت خبرې نه کوي بیا مونږ چې په اخره کې در تبیا دعوت درکوم مسله د قران نه ثابت د حدیثو نه ثابت د تابع سلفو نه ثابت د الحمدلله دغه نه پس د فقهای احناف نه ثابت بیر هغه نه پس اکابرین دیوبند نه ثابت سلور مذاهبو نه ثابت نو جهل مکوا د ټولو طریقې لیکل د ټولو ته مشرکان څوک نو الحمدلله او ما وم ویل چې دا مونږ مستحب ګڼو ضروري نه ګڼو که چا ونه کړه پاغي ملامتیا نشته الله رب الجلال دې موږ ته په خپل عقیده نظریه باندې مضبوطیار نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پروردگار زموږ د ټولو ناراض ته خاموش شاله زموږ ناراضي شه پروردگار زموږ د مناظره د خیر ذریعہ وګرځوه الله د خلکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځوه رب ذوالجلال مونږ ټول تر حق ملګرتیا را نصیب الله مونږ ټول تر قران حدیث د خپل اکابر او احناف او علماء دیوبند کامل اعتبار نصیب الله مونږ دغه سمون کو چې مونږ د خوارج او د نور خلکو په لار باندې راړ شو پروردگار زمونږ نه ناسته خپل رضا ذریعہ وګرځوه خلکو لپاره د خیر ذریعہ وګرځوه واخر دعوانا الحمدلله